هلو کشرانو مشرانو او همزولو تاسو غوړ ډېر سلامونه. زما نوم محمد ابوبکر برخیار خان دی او نن ما تاسو له یو ډېر اهم موضوع وړی دی. هغه موضوع تاسو ته څنګه پته ده جګړه ډېر زیاتې کېږي په څه باندې کېږي جایداد زیات که چې کېږي نور طریقې باندې کېږي خو زه به تاسو ته یو دوه ووایم چې جایداد او دا هغه ښځو باندې نو دا خبره وره اوس پکې لا نه وتلې بل د جګړې شي ضرورت بل د مرګونو کولو لاره ووته وته د ظالمانو ته بل د مرګونو کولو لاره میلاو شوه. څه سوچ وکړئ لکه چې یو کس راشي د یو ورځ ته او په یو ورځ کې واده وشي او هغه مړ شي. دا شی د خاکوټ یو ناوې وه هغه د یو ورځ لاړ تصویران هغه شو تصویران ویستل واده خو تصویران کېږي هغه لاړل په هغه شو فیمس شو او نو هغه چې کوم چا واده و څوک هلک و نو هغه چې راړی وي ښځه یې وویشته وي ولې ځکه وایي ستا یاره نه ستا یاره د نورو خلکو سره ته ملګرتیا کوې نورو خلکو سره که نورو هلکانو سره نو دې کې شک هم رالی بل ظلم رالی بل قتل رالی هغه د قتل معافي خو نشته د یو قتل د غوڼ انسانیت قتل دی د یو انسان قتل د غوڼ انسانیت قتل دی دا ګناه خو ته د قتل نامعافي قابل هغه ورته میلاو شو ګناه ورته میلاو شوه. بل رالی پکې شک حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي په چا باندې به شک نه کوئ باوجه به شک نه کوئ. شک کې تاسو کو لکه مرګونه به کوئ بل شک کې تاسو کس ته تپوس وکړئ چې لکه دا چې شته خو نه نو ته به ډایرکټ لاړ شي مرګ به کوې په شک کې څوک مرګ کوي لا پرې هغه هم نه وې زه هغه هم پرې نو پوهې به هم پرې نو چې دا رښتیا ده که دروغ په شک کې به څوک مرګ کوي دا ظلم بل طریقه ده. بل دا موبایل کې خو د هر چا نه لاړ شي یا هر چا نه غلطي وشي دا واده کې دومره خلک کوي غونډ به یې ګوري که نه چې چا لږ نور بار وکتو بل تاسو چې دا نور خلکه ګورئ په هغه باندې زه په کعبې مثال به وایم کعبې کې چې خلکه زنانه داسې کوله وګرځي د الله کور دی بېشکه پاک ځای دی تاسو هغه وګوره خلکو وکته که نه خلکو زنانو وکته پاک ځای دی که نه خو ته چې دا یو لاړې که نه بس په دې معنی هغه شوی زه په دې کې څه فرق و بېشکه هغه پاک ځای دی خو خلکو خو هماغه عمره دي که نه څه زیات خلکو لګو که کعبه حج یا عمره څومره خلکه هغې نه زیات خلکه به یې څوک وګوري حج او عمرې کې څومره خلک کوي د هغې نه زیات خلکه به یې څومره وګوري نو دا په نفس کابو پکار دی تاسو چې نور ته ګورئ نو بیا د خپل دپاره هم هغه وکړئ مسله نه وه دا هسې بس قتل د قتلونه هسې زیات شوي دي خلکو ته اوس د قتلونو وجه پکاره ده او دا پکې لا نوې لاره روتې دا د قتل وته قتل یو وړوکی شیز نه دی قتل یو ډېر غټ شیز دی. دا ظلمونه بند کړئ قتلونه بند کړئ شکونه بند کړئ په خپل نفس کابو والئ دا ګناه نه معاف کېږي. اوس درته وایم اوس نه خو دا غلطي بیا مخکې ونه کړئ ځکه مخکې بیا نه معاف کېږي بیا به پې ژاړئ بیا به هغه نه کېږي جو هو گیا سو هو گیا چې وشو څه نو هغه به وشو بیا واپس کېږي نه. نو اوس درته وایم اوس نه سوچ وکړئ چې اوس نه څه غلط کارونه شي نو بیا به معافي به نه دی او بل کو په دنیا کې به هم درته د اجر میلاویږي د دې هغه به ته میلاوي ګناه به ته میلاویږي او په آی جهان کې به هم درته میلاویږي کو جون زه به تاسو سره په بل انټرویو کې میلاویږم. جزاک الله والسلام.